أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نساء پینزم سپارہ آیات نمبر 135 دے آیات مبارک کے ټول مسلمانانو ته په عدل او انصاف باندې د قائم پاتې کېدلو او د صحیح گواهی ورکولو هدایت دی چې تاسو عدل او انصاف وکئ او صحیح گواهی ورکوئ او کوم څیزونه چې د گواهی او د عدل او د انصاف نه منع کوونکي دي نو هغه کوم څیز چې ستاسو د عدل او انصاف او صحیح گواهی ورکولو کې رکاوټ دی نو هغه څیزونه ډېر په بلیغ انداز سره لرې کړي دي چې کوم څیز د انسان د صحیح گواهی او دغه رنګ د امن د انصاف قایمولو نه انسان منع کوي نو قرآن مجید لري کړي چې د دې څیزونو نه به ځان ساتئ او دا خیال به کوئ چې خپل او پردی او پدې کې نه کوئ سورہ حدید آیات نمبر 25 نه دا معلومیږي چې هغه کې ارشاد دی چې الله پاک جل جلاله حضرت آدم علیه السلام خلیفۃ الله جوړ کړی دی او د حضرت آدم علیه السلام نه راواغلي څومره انبیاء علیهم السلام چې الله را لېږلي دي دنیا ته او دا غي سره څومره کتابونه څومره صحیفې را لېږلي دي نو دا ټولو غټ مقصد داو چې په دنیا کې انصاف قائم شي چې په دنیا کې انصاف قائم شي هر سړی چې کوم دی هغه منصف مزاج جوړ شي او چې کله انسانان دې کې انصاف پیدا شي نو امن به خود بیا راځي چې کله انصاف پیدا شي نو امن به بیا خامخا راځي او چې تر کومه پورې انصاف نه دی راغلی نو امن نشي راتللی نو الله پاک جل جلاله چې څومره انبیاء علیهم السلام دنیا ته را لېږلي دي نو دا ټولو او څومره کتابونه را لېږلي دي نو د ټولو مین مقصد دا و چې الله پاک جل جلاله دا خلق په مختص مکه باندې انصاف چې کوم دی پیدا کی په دې کې انصاف راشي او دا انصاف چې دی نو دا یوازې د یو کس ذمہ داری نه ده دا یوازې د حکومت وخت ذمہ داری نه حکومت وخت په انصاف راولي او مونږ ګیلم کو د خلکو مونږ وی پلان کې بادشاہ د څه دی ډینګې د څه دی پلان کې سیاستدان د څه دی دا را باندې د څه راغی دا د څه راغی او مثال لچا ورګو مثال د حضرت عمر رضی الله عنه چې داغه بادشاہي وګوره نو د حضرت عمر بادشاہي وګوري خو داغه ماتحت لاندې خلکو وګوره کنه هغه څنګه نو مونږ وی چې مونږ به ګناهونو کې مبتلا یو مونږ په خپل باندې انصاف نکو او بادشاہ برا باندې حضرت عمر په شان ترازی د ځینې شي کېدل دا غلان د حضرت ابو هريره رضی الله عنه کنه هغه په خپل منصف مزاج او انصافدار او نو الله به بادشاہ هم انصافدار راوستو مونږ په خپل ظالمان یو نو الله را باندې ظالمان بادشاہان راولي په خپل ظالمان یو ظلم هر سړی تر ما پورې زمانه راواخله تاسو ټول چې د کوم سړي لاس رسیدي ظلم کوي دا مونږ زموږ استاد الله پاک ته په عمر کې برکات واچي هغه به وي د الله نه سوال کوي چې الله د بد وسره لمراد هغه زما هغه وخت دا ډش چې کوم نه وراوته نو هغه وی ز خسرې نه ما خو زه ډش اغستې نشم نو زم چې زړش نه لګوم کو زما وسو جوړومبه او ما چې کوم ډش لګولي نو موږ الله پاک نو سوال کوي چې الله پاک موږ له د بد وسمه راکړي نو هر سړي کې انصاف پکار دی انصاف څه ته ویل شي قسط معنی چې کوم دی دا په انصاف سره شوی دا او قسط څه ته ویل شي انصاف هر صاحب حق تخپل حق ورکول هر صاحب حق ته پورا حق ورکول نو دا الله په موږ باندې حقونه دي نو الله ته پورا حق ورکول
نو موږ د الله پوره حق نشو ورکولی خو د الله د پوره حق ورکولو کوشش وکړو او بیا به الله ته وایو چې دا الله ستا د شان مطابق نه دي الله په خپل رحم او کرم احسان سره قبول کړي. نو هر صاحب حق ته پوره حق ورکول دې ته چې کوم دی انصاف ویلی شي. دغه رنګ الله حقوق دي بیا د بندگانو حقوق دي. نو زما باندې چې د زوی کم حق دي زوی ته پوره حق ورکوم، زما باندې د پلار کم حق دي پلار ته پوره حق ورکوم. نو زه بیا انصافدار یم. او ګدسې نه وي صرف د حکومت نه ګیله کوم چې دی انصافدار حاکم را باندې الله راولي، د حضرت عمر په شان دی حاکم را باندې راولي. دا خبرې غلطې دي چې موږ په خپل باندې انصافدار شو. خود به الله رب العزت هو د حکومت خپل ذمہ دار شته دی، د حکومت خپل ذمہ داري دي، خو د عوام خپل ذمہ داري دي. او انسان په هغه چیز مکلف دی چې کوم د په وس کې وي. په هغه چیز الله پاک انسان نه دی مکلف کړی چې د په وس کې نه وي. نو زموږ خپل ځان په وس کې دی، نو په خپل باندې انصافدار شو. نو الله پاک جل جلاله فرمایي چې یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو کونو شیتاسو قوامینا قیم اوسیدونکي بالقسط په انصاف سره، په انصاف سره قیم اوسیدونکي شي، په انصاف باندې کلک ودرېږي، منصف مزاج جوړ شي. د قسط په مفهوم کې ډېرې خبرې داخلي دي. د قسط په مفهوم کې چې د چا په تا باندې حق دی هغه ته پوره حق ورکول د قسط د انصاف په مفهوم کې داخله ده. په چا باندې ظلم نه کول دا د قسط په مفهوم کې داخله ده. چې ته په چا ظلم وکړې نو ته ظالم شو، ته بیا انصافدار نه شو. نو ظلم نه کول دا د قسط په مفهوم کې داخل دی. دغه رنګې ظالم د ظلم نه منع کول دا د قسط په مفهوم کې داخله ده. چې ته ظالم وسته رسی او ته ظالم د ظلم نه منع کولی شي، نو ظالم به د ظلم نه منع کوي. نو چې ظالم تا د ظلم نه منع کوي ته انصافدار شو، ځکه دا د قسط په مفهوم کې داخله ده. دغه رنګې صحیح ګواهي ورکول دا چې کوم دی د قسط په مفهوم کې داخله ده. د مظلوم حمایت کول دا د قسط په مفهوم کې داخل دي. نو الله فرمایي یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو کونو شیتاسو قوامینا قیم اوسیدونکي بالقسط فانصاف سره، په انصاف سره شهداء لله گواهی کوونکي لله خاص ته الله د پاره، گواهی کوونکي شي خاص ته الله د پاره. د چا د پاره به گواهی نه کوي، حق گواهی به ورکوي. چې کوم څه دې لیدلي وي په څه باندې ته ګواه جوړ کړی شوي نو هغه خبره به کوي چې کوم ستا د سترګو د وړاندې شي وي، د چا طرفداري به پکې نه کوي. شهداء لله گواهی کوونکي لله خاص ته الله د پاره. ولو علی انفسکم اگر کو دا گواهی ستاسو د ځانونو د پاره ولي نه وي، ستا په خپل ځان باندې گواهی ولي نه وي، دا به چې کوم دی ورکوي. اول والدین یا ستا د والدینو خلاف گواهی ولي نه وي، دا به چې کوم دی ته ورکوي. والاقربین او کو ستا رشته داران وي نو صحیح گواهی به ورکوي. دا موانع دي د گواهی د پاره او د عدل د انصاف لپاره. انسان کو د انصاف نه منګيږي ظلم کوي په یو ځای کې یا دې صحیح گواهی نشي ورکولې نو دا غي چې کوم اسباب دي نه قرآن مجید بیان کړی دي. هغه چې کوم دی محبت دی، چې تا د چا سره محبت وي، مثال پته ور رشتہ داری د قرابت ورته ویل شي. محبت قرابت رشتہ داری دا سيزونه چې کوم دی د انسان په ظلم باندې مجبوره کوي. لکه مثال په استاد یو سړي سره محبت دی او گواهی پیښه شوله، ته دغه خلاف گواهی ورکای نو ته چې عدالت ته لاړ شې استاد پس لګي دغه محبت دی ته به وایي چې دا گواهی زه د خلاف ور نه کما بلکې د طرف نه زه گواهی ورکما. نو دغه ټیم کې وتا شیطان دوکه کوي. ستا سره محبت یا ستا رشتہ دار دی، مثال هغه چې کوم دی ستا د مخې قتل کړی دی نو ته به گواهی پټای نه کنه، نو چې ته عدالت ته لاړ شې نو دک ټیم کې به ته د گواهی صحیح گواهی نه منې کېږي، د رشتہ دارۍ سوال پکې راځي. نو دې زړه کې وي چې زما د رشتہ دار باندې بل چې هم گواهي ونه کړي نو په خپله خو دې اړو سره ورکوي. دک رنګې چې کوم قاضي ناست دی کوم جج ناست دی د هغه څوک رشتہ دار راغی او غلط کار کړی دی، قتل یې کړی دی، په چا ظلم کړی دی، نو قاضي او دا جج په دې زړه کې وي چې یاره دا فیصله ما د خپل رشتہ دار موافق ورکړي، یعنی د په حق کې مې فیصله وکړي، د دې مظلوم په حق کې ما فیصله ونه کړه. یا د دې جج د چا سره محبت دی، دوستی دا، تعلق دی ور سره او هغه ور لراغې دواړو فیصله راوړه
چې کله فیصله راوړله دا جج به دا کوشش کوي، شیطان به ته دا خبره کوي چې ګوته سره استاد تعلق دی، ستاسو سره محبت دی، دی ظالم دی، خو دلته کې دی مظلوم کا دا بل ظالم. نو الله فرمایي دلته کې ولو علی انفسکم، کو دا اگر کو دا گواهی ستاسو په خپل ځان باندې ولي نه وي، ستا په ځان باندې گواهی، په ځان باندې سي گواهی کوي. اول والدین، والدین دا ډیره بهترینه رشتہ ده او ډیره نږدې رشتہ ده. الله فرمایل کو دا ستا مور او پلار یو، ستا د مور پلار خلاف گواهی په شوله، ستا مور پلار غلط کار کړی دی، ظلم یې بچا کړی دی، او ته په هغې کې گواهی، نو ته به عدالت ته ځې، په دې خپل پلار او په دې خپله مور باندې به گواهی کوي چې دی دا ظلم کړی، اگر کو ستا مور او پلار ولی نه وي. والاقربین، اگر کو ستا رشتہ داران ولی نه وي، کو رشتہ داران دی وي نو د دې خلاف پته چې کوم دی گواهی کوي، گواهی به د دې خلاف کوي. ان یکن، کو چریوی غنیا مالدار او فقیرا یا غریب، دا دواړه فریقین کو قاضی له لړ شي، یو مالداری او بل غریبی، نو قاضی هم د دواړو خیال ساتي، داسې به نه کړي چې دا مالدار په کرسۍ باندې کیني، غریب که ته په ځمکه باندې کیني، خو په کرسۍ کیني نو هم دواړه به کیني، او که نه په ځمکه باندې کیني نو هم دواړه به کیني، نو د دواړو به خیال ساتي. او دغه رنګې که یو سړی ګواهي ورکوي نو هم دی کې به د غریبۍ او د مالدارۍ خیال نه ساتي، حقه ګواهي به ورکړي. ان یکن غنیا، کو چې وي دغه سړی مالدار او فقیرا یا غریب وي، نو فالله، الله تعالی اولا بهما، ډیر بهتره دی د دې دواړو دپاره، الله ډیر مهربانه دی د دې دواړو دپاره. صحیح کار وکړه، الله په دې مهربانه دی. د کوم ظالم چې ظلم کړی دی ته تر ظلم سزا میلاو شوله، ته حقه ګواهي ورکړه، نو دا ظالم به د ظلم نه منې شي، نو دی چې کله د ظلم نه منه شو نو د الله د عذاب نه به بچ شي. فلا تتبعو، تاسو تابعداري مه کوئ، الهوا د خواهشاتو خپلو، ان تعدلو، دا چې تاسو عدل ونه کوئ، د خپلو خواهشاتو تابعداري به نه کوئ. دلته خو ته خواهش وي چې ګواهي د خپل دوست خلاف مه ورکوه، ستاسو دوست ظلم کړی دی، عدالت ته مه ځه، خواهش ته دا وي، زړه ته دا وي، الله وي د خپلو خواهش تابعداري به نه کوي، د الله تابعداري به کوي. زړه ته وي ملګری دی، ډېر خوږ ملګری دی، زړه دی وي رشتہ دار دی، د خلاف پته څنګه ګواهي ورکوي، او الله وی ګواهي ورکه، ګواهي به نه پټوي. نو دلته به د خپلو خواهشاتو تابعداري نه کوي بلکې د الله تابعداري به کوي. فلا تتبعو، تاسو تابعداري مه کوئ، الهوا د خپلو خواهشاتو، ان تعدلو، دا چې تاسو عدل نه کوئ. که تاسو تابعداري وکړه بیا تاسو عدل نشئ کولی، خواهشات تابعداري خو وکړله نو بیا به عدل نشئ کولی. ان تعدلو، دا چې تاسو عدل ونه کړئ. وان تلوو، او تاسو واړوئ جبې خپلې، تاسو خپلې جبې واړوئ. جبې څه مطلب و؟ سیز د یو شانتي لیکلی دی، لیدلی دی، ګواهي د یو شانتي ده، او ته جبه تو راتاو کې ظالم مظلوم کې او مظلوم ظالم کې، داسې به نه کوي. او تعرضو، یا تاسو مخ واړوئ، خپل مخ واړوئ د ګواهۍ نه. نو فإن الله، بېشک الله تعالی کان دی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو کوئ خبیره، خبردار. دا جمله، دا اخیری جمله چې دا انسان دې ته سوچ وکړي د انسان زندگی بدلیدلی شي. الله چې تاسو څه کوئ په هغې باندې خبردار دی. او چې کله الله ته مخې ته کو ستا زړه کې به د الله یره راشي، او چې کله د الله یره ستا په زړه کې راله نو تا کې بیا انصاف خامخا راځي. عمر بن عبدالعزیز، او چې کله انصاف راغی نو بیا به امن خامخا راځي. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د په زړه کې د الله یره وه، نو امن پکې څنګه و؟ چې کله یره راله انصاف په راشي، د په زړه کې د الله یره وه، نو چې یره وه پکې نو انصاف و پکې، او چې کله پکې انصاف و نو دومره امن و د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په حکومت کې چې ګډې او شرمخان به یو ځای سرېدل. شرمخ په ګډې ته نه خوله کوله، یو پیره یو شپنګي بیزې سره ولي او شرمخ راغی په بیزه باندې حمله وکړه، هغه شپنګي وی عمر بن عبدالعزیز رحمه الله وفات شو. خلکو ته څنګه پته ده؟ ته خو په غر کې، ته خو په ځنګل کې، هغه په ښار کې پاتې کېږي. هغه ما ته پته ده، ورشه معلومات وکړي. چې دې کله معلومات وکړو نو استاذ راغی ورته بالکل عمر بن عبدالعزیز رحمه الله وفات شوی. شپنګي دوی ته څنګه پته ولګېده؟ وی تر کومې چې هغه ژوندی و نو شرمخ مجال نه و چې په بیزه باندې حمله کړې. دومره هغه د انصاف حکومت، نو چې د انصاف حکومت و نو امن پکې خود به خود راغی. نو چې زړه کې د الله یره راشي بیا به انصاف خامخا انسان کوي. ولمن خاف مقام ربه جنتان، څوک چې د الله نه ویریږي الله به له دوه جنته ورکړي. یو تفسیر دا دی چې الله به له آخرت کې
یو جنت به حیثیت تکور ورکی دا به د کوری او یو جنت په حیثیت د ډیره او د بیټ کی لکه ملمان کی او یو تفسیر دا دی چې څوک د الله نه او یریدو نو یو جنت په الله دنیا جنت کی دنیا به الله جنت کی او دویم جنت په آخرت کی ورکی نو یره د انسان چې کله انسان په دې خبره باندې پوه شو چې الله پاک جل جلاله په هر چیز باندې خبردار دی نو کله د زړه کیفیت دسه جوړ شو چې الله ما ته ګوري او الله ما اینه او الله زما په هر عمل باندې خبر دی نو بیا به دې چې کوم دې په زړه کې الله ير راشي او چې کله د الله ير د په زړه کې رااله نو بیا به دې انصاف کوي او چې کله دې انصاف کوي نو امن به خامخرج فرمای یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو کونوا شیطاسو قوامینا قائم اوسیدونکي بالقسط فانصاف باندې انصاف سے تاسو موجود انصاف هر صاحب حق تخپل پورا حق ورکول نو الله په مو حقوق دي حقوق الله د الله پورا حقوق ادا کول حقوق العباد زما مور زما پلار زما رور د چا چې په ما باندې حق دي هغه پورا ورکول ته چې کوم دي قسط ویل شي انصاف ویل شي بالقسط فانصاف سره شهداء گواہی کوونکي لله خاص ته الله د پاره ولو علی انفسکم اگر کو دا گواہی ستاسو په ځانونو باندې وي نو به صحیح گواہی ورکړي او الوالدین یا ستاسو د والدینو خلاف گواہی وي نو به صحیح گواہی ورکړي والاقربین او ستاسو د رشتہ دارانو خلاف گواہی وي نو به صحیح گواہی ورکړي ایکن کچری وی دغه کس غنیا مالدار نو به صحیح گواہی ورکړي او فقیرا یا فقیر وي نو به صحیح گواہی ورکړي فالله اس الله تعالی اولا ډیر بهتر دی به ما د دې دواړو د بارا فلا تتبعوا تاسو تابعداري مکوئ الهوا د خپل خواهشاتو ان تعدلوا د تاسو انصاف نه کړئ و ان تلووا تاسو واړوي جب خپل او تعرضوا یا تاسو واړوي مخونه فان الله بشک الله تعالی فإن الله بشک الله تعالی کان دی بما بحث باندې تعملون چې تاسو کوي خبيرا خبردار یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو کونوا شیطاسو قوامینا قائم اوسیدونکي بالقسط فانصاف سره شهداء لله گواہی کوونکي خاص ته الله د پاره ولو علی انفسکم اگر کو دا گواہی ستاسو ځانونو باندې ولي نوي نو به صحیح گواہی کوي او الوالدین یا ستاسو د والدینو خلاف وي والاقربین یا ستاسو د رشتہ دارانو خلاف وي یکن غنیا کچری وي دغه سړی غنی مالدار او فقیرا یا فقیر فالله بس الله تعالی اولا ډیر بهتر دی به ما د دې دواړو د پاره فلا تتبعوا تستبداري مکوي الهوا د خواهشاتو ان تعدلوا د تاسو انصاف قائم نه کوي نو ان تلو او کچری تاسو واړوي جب خپل او تعرضوا یا واړوي مخون خپل نو فان الله بشک الله تعالی کان دی بما په حسب باندې تعملون تاسو کوي خبيرا خبردار الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم